صحیح شو قاری صاحب بس سٹارٹ کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها پرونی درس کی منگا د مقامات و تعریف داغی موضوع غرض مختصر اول او بیا د مقام بیات داغی تعریف مویلو چې مقام بیات تعریف سده اولی ورتا دا بیات نو مغستلی کیگی وجه د تسمیه او داغی سره سره د مقامات مبارکی چې کومه مجموعه ده صنعه بسحرکه د هغې معمولی تشریح دام کړې وه او بیا ویلو مقامات دو قسمه باندې دي یو ته وایي مقامات رئیسیه او بل ته المقامات الفرعیه صحیح شو نن د سبق نه مخکې یو 100 منټه مختصر یو کس وایي زما قرات سره شوق دی نو د هغې دپاره اول ضروري څه شی ده چې هغه قرآن صحیح تلفظ وکړي ٹھیک ده که تجوید یې نه وي کړی پراپر طریقې سره مکمل طریقې سره دومره وي چې هغه نه صفات لازمو کې غلطي کوي او نه صفات عارضو کې غلطي کوي قرآن صحیح ویلی شي دې سره سره دا په دې باندې قادر وي چې زه اواز څنګه خوبصورته راوباسم د مرۍ نه بیا بعضې قاري صاحبان هغه دا مشکل لري چې هغه ډېر وخت د استادانو سره تیر کی لهجې مو وایي تلاوتونه موري شوق هم زیات وي خو د هغې هغه اواز او انداز د تلاوت نه برابرېږي نه جوړېږي تلاوت ترېنه خور اوري که همداسې ورته ووایه چې قاري صاحب څنګه چل دی بس قاری صاحب د سیگا جواب هم ویلی شي جواب الجواب هم ویلی شي قاری صاحب د بیات جواب الجواب داسې وایي چې حد نشته کور لهجه هم ویلی شي هره لهجه ویلی شي خو چې یو ځای کې تلاوت ته کښېنې نو بیا د هغه تلاوت په طریقه باندې دا څه شي کېږي غلطېږي پکې نه شي کولی مکمله تلاوت او دا مشکل به زه داسې وایم چې تاسو خپل ځان ته وګورئ نو انشاءالله دغه مشکل به ډېرو قاریانو کې داسې وي اوس چې زه کومه خبره درته کوم دا ذهن کې وساتئ ځان سره یې ولیکئ نوټ کئ چې د تدریب په اعتبار سره د یادولو په اعتبار سره قرائت څو قسمه ده او اول کم قسم قرائت زده کول پکار دي سړي ته بیا دویم درجه کې کم دریمه درجه کې کم او نن سبا وخت کې زمونږ قاریان کومه درجه باندې تلاوت کوي کم لیول کې دي هر کله چې یو قاری وغواړي چې زه تلاوت وکم تلاوت زده کم نو د هغې دپاره
ضروري دا خبر ده چې هغه د یو استاذ د یو قاری 15 منټه 6 منټه 10 منټه هر 100 منټه چې د هغې تلاوت چې هغه هو به هو د هغه تلاوت بار بار واوري او بار بار یې ووایي بار بار یې واوري تر دې پورې واوري چې تر څو پورې د دې دا تلاوت یاد شوی نه وي دا ته په دنیا کې د هر چا یو تلاوت یادولی شي زما م یادولی شي د دې قاري صاحب م یادولی شي د دې قاري صاحب م یادولی شي د یو مصري قاري م یادولی شي د یو ایراني قاري م یادولی شي د پاکستان د یو قاري م یادولی شي د هر ملک د قاري یو تلاوت 15 منټه یا 6 منټه یا 10 منټه څومره چې تا ته اسانه ښکاري خو ته به په دې باندې دومره کوشش کې که دا ستا هفته کې یاد شو که میاشت کې دې یاد شو او که کال کې دې یاد شو چې دا دې نه یاد شوی دې نه مخکې به ته نه ځې دا لنډه طریقه ده او دا طریقه به ما تاسو ته ډېره مخکې ښودلي کلونه وشو پوه شوې نو د تدریب په اعتبار سره قرائت چې دی دا په 3 قسمه باندې دی په څو قسمه دی 3 قسمه اول ته وایي تقلیدي څه شی تقلیدي دویم ته وایي ترکیبي دریم ته وایي تنغیمي څه شی اول کم یو دی تقلیدي دویم ته وایي ترکیبي دریم ته وایي تنغیمی اوس د یو معنا ترکیبي کوم تلاوت ته وایي چې ته د یو قاري لکه ما چې درته وویل ته د یو قاري یو تلاوت راواخلې او مخې ته یې کښېږدې او هو به هو هغه څه شی کړي کاپي کړي دې ته تقلیدي تلاوت وایي صحیح شو دا اوله مرحله ده دا څومره مرحله ده اوله مرحله ده د تلاوت د زده کولو اوله مرحله ده دې سره تلاوت ډېر په اسانه باندې زده کېږي صحیح شو خو نقصان دا دی چې زمونږ قاریان د اوله مرحله چې یاده کړي بیا هم د اوله مرحله کې ونښلي یو کس چې دی قاري چې دی خپله ښایسته اواز لري ښایسته نغم لري ښکلې لهجه لري د اواز کوالټي بدله ده هغه چې د محمود شهاد نقل شروع کړي نو بیا 15 کاله پسې چې اورې هم هغه د محمود شهاد نقل کوي اخوا دې خوا ته نه اوړي که د باسط نقل شروع کی بیا مغه د قاری عبدالباسط رحمه الله نقل کې لګیا وي که د منشاوي هغه شروع کی هغه د منشاوي هغې کې لګیا وي خو چې دا قاری کم د چا په نقل کې لګیا وي د دې د قراءت عمر هغه ډېر کم وي ځکه اصل خو شته که نه قاری عبدالباسط اوس هم قاری عبدالباسط دی نقالان په دنیا کې لکهاو پیدا شو کروڑهاو پیدا شو څه شو محمد صدیق المنشاوي په دنیا کې ټولو نه زیات فینز لري د هغې مقلدین لري خو هغه مقلدین څوک نه پیژني وخت سره ښه مشهور شوي دي لیکن اوس هغه مقلدین څوک نه پیژني او صدیق المنشاوي شته مصطفی اسماعیل رحمه الله هغه نشته مقلدین راغله لاړه چا مقلدین نوم وانه غستو نوم اوس هم خلک د چا اخلي شهادت انور نوم اوس هم خلک اخلي د محمود شهاد نوم به بیا هم خلک اخلي خو د مقلد نوم یې څوک نه اخلي مطلب په دغې درجه کې به ایسارېږي نه قرائت چې دی زده کو تینا بس نور تقلیدي انداز پرېږده وځه تینا دویمې مرحلې ته لاړ شه پوه شوې مطلب یو قاری بیات لهجه څنګه ویلې رستې څنګه ویلې سیګای څنګه ویلې ته هو به هو همغه تلاوت پې یاد کا دا ستا لپاره یو سټپ دی یو پوړی د بره وخیجه بلې مرحلې ته وخیجه بلې مرحلې ته کومه مرحله وایي هغې ته ترکیبي مرحله وایي کومه مرحله ورته وایي ترکیبي مرحله ده ترکیبي مرحله کې سما زیاته ده ترکیبی مرحله کې به ته داسې کار کوې چې د یو قاري قرائت به اورې د هغې د لهجې د وقف د ابتدا د نغم انداز به راخلي اختیاری به یا خو هغه به په خپل اواز کې جوړې او بل ځای کې به یې هغه به څه شی کې په خپل اواز کې جوړې
او بل ځای کې به وي. دا ترکیبي قرائت دو قسمه یو ترکیبي داسې چې اجتماعي وي، بعضې قاري چې اوري هغې کې د ټول د ډېرو قاریانو مټاس پروت وي، د قاري باسط خوند پکې پروت وي، د شهات انور خوند پکې پروت وي. داسې قرائتونه خو اورئ که نه، هغې کې د منشاوي پروت وي، کله د یو چا تقلید کوي، کله د بل چا تقلید کوي، کله د بل چا تقلید کوي. هغه انداز داسې وایي نو د هر چا د اواز مټاس پکې پروت وي. دا یو قسم ته ترکیبي قرائت شو. او بل ترکیبي په داسې انداز کې جوړول چې ستا اواز خپل دی، طرز طریقه دې خپله ده، او نغم څه شی راخلی د بل چا نه راخلی، د زړو قاریانو نه راخلی، د نوي قاریانو نه راخلی، د بل چا هغه اورې او ته په خپل انداز کې هغه بیا وې. دې ته وایي کوم انداز؟ ترکیبي. نو دا دویمه مرحله ده، د اولې مرحلې نه لږه اوچته مرحله ده. درېیمه مرحله چې هغه په ټولو کې اعلی مرحله ده، هغې ته وایي تنغیمي مرحله. څه شی؟ تنغیمي. چې ستا خپل نغم وي، خپل د انداز وي، لهجه ستا د اواز تابع وي. مصطفی اسماعیل ولې مصطفی اسماعیل دی؟ هر مقام د هغې د اواز تابع دی. صدیق المنشاوي ولې صدیق المنشاوي دی؟ هر مقام هغې د خپل اواز تابع کړی، ځان یې د مقام تابع کړی نه دی. ګوره یو د مقام اتباع وي او یو مقام د ځان متابع کولی. عجم سړي دپاره دا ډېره سخت دی. پوه شوې؟ کم قاري چې اوله مرحله باندې تلاوت یاد کړي، دویمې ته راواوړي، بیا امکان د دې شته چې دا درېیمې مرحلې ته واوړي. که نه په دې دویمه مرحله کې وي، دا هم ښه مرحله ده. نن سبا ټول قاریان تاسو ګورئ دا په دې دویمه مرحله باندې تلاوت کوي. اوس دا نوي قاریان چې کوم راغلي مشران خو به نه ښه، دا نوي قاریان محمود کمال النجار دی د نورو قاریانو تقلید کولو، د نورو قاریانو اندازې کولو، خو خپل لیول کې کولو، خپل طریقې سره کولو. او د دې سره چې بل کوم ملګری سلیمان شهاب هغې د نورو قاریانو تلاوت کولو، د هغې په اوازونو کې کولو، د هغې په لهجه کې کولو. ښکاره فرق باندې پوه شوي؟ کنې محمود کمال النجار تلاوت واوره او د شهات محمد انور واوره، ډېر ځایونه داسې دي چې د هغې په شانتې ویلي دي، د هغې اندازې کولو، خو څوک ورباندې نه پوهېدل. پوه شوي؟ شهات محمد انور خپله واوره، ډېرو ځایونو کې هغې د قاري عبدالباسط انداز کړی، څوک ورباندې نه پوهېږي چې صحیح غوږ ورته کېنه دی. شیخ متولی رحمه الله د هغې بعضې تلاوتونه اوره هو بهو داسې دي لکه کاپي پیسټ قاري باسط. ما دلته هلکانو ته ښودلي م دي، اورولې مې درته سورت مریم واوره، هو بهو قاري باسط وایي، خو داسې وایي چې نن پورې پې خلک د چا سما چې زیاته نه وي هغه ورباندې نه پوهېږي. نو اول طریقه څه شی ده؟ ترکیبي. اول تقلیدي، دویمه ترکیبي، درېیمه تنغیمي. تنغیمي دا چې ته خپل نغم بغیر د چا د تقلید نه خپل اواز، د خپل اواز مراحل جوړ کړي، سما زیاته کړي، د تجوید او د اصولو د دې په رڼا کې ته په دې خپل اصولي مقاماتو کې فروعي مقامات څه شی کې رادن نه کړي او یو تلاوت ځان ته جوړ کړي. صحیح شو؟ د اواز ما تاسو ته ویلو چې د اواز څو مراحل دي؟ و دا صحیح شو؟ د لاندې د دو نه شروع کېږي، دو ری می فا صول لا سی. دا څو مراحل شو؟ و دو ری می، دو ری می، دو ری می، مطلب 1 2 3. صحیح شو؟ پښتو کې، اردو کې 1 2 3، 1 2 3 4 5 6 7 आवाज اوچت. صحیح شو؟ دا 1 2 3 دا مرحله چې دا دې ته مرحله د قرار وایي. څه شی ورته وایي؟ قرار ورته وایي. مرحله د څه شي؟ قرار. بیا د دې قرار مطلب ټیټ اواز. قرار پښتو کې معنا ټیټ اواز. ښه جي،
بعضې ملګرو دا خواهش کړی دی میسیجونه یا دغه کړي دي په دې لا یو ویډیو کې چې کوم ملګري ګوري وایي اردو کې دغه کوئ نو یو نیمه خبره به پکې د هغې د فهم دپاره په اردو کې کوو आवाज़ के 3 मराहिल है। आवाज़ के कितने मराहिल है? 7 मराहिल है। ठीक है, 7 मराहिल। ये 7 तकसीम 3 है। ये 7 मराहिल तकसीम 3 है। सबसे नीचे जो मर्तबा है उसे करार कहते हैं। लांद चिकम तिलावत त्यागी तस्शे करार वही टोलो ना आला मर्तबा चिकम दागी तवई जवाबुल जवाब या जवाब जवाब सशे जवाब जवाब, और दरमियान में जो मरहला है उसको जवाब कहते हैं। दरमियानी का मरहला दागी तवई जवाब। ब्याद दे करार 2 दरजी दी 3 दरजी दी 100 दरजी दी। करार के भी 3 दरजे है। बिल्कुल अदना दरजा करार, मुतवसित दरजा करार और आला दरजा करार। ठीक शो। और द जवाब हम 2 दरजी दी 100 दरजी दी 3 दरजी दी 3 दरजे। अदना दरजा जवाब, मुतवसित दरजा जवाब और आला दरजा जवाब। आला दरजा जवाब मतलब जवाबुल जवाब तनिज दी। अदना दरजा जवाब सशे करार तनिज दी सशे करार तनिज दी। ब्याद जवाबुल जवाब, जवाबुल जवाब के भी 3 दरजे है। अदना दरजा जवाब जवाब, मुतवसित दरजा जवाब जवाब और आला दरजा जवाब जवाब। पदी माने पोई शोई नो दा अवली मरहले ची कम दी दा आवाज दा राजी पे करार की, दा राजी पे सशी की। सलोरम 15 मरहला दा राजी पे जवाब की। शपगम 9 मरहला दा राजी पे सशी की पे जवाब जवाब की। सही शो। بیا ابتدا پرون منګ ویل چې دا به منګ کو د کم مقام نه د بیات مقام نه، او ابتدا کې منګ د بیات مقام تعریف اور سوک خو بیات مقام بیا منګ تقسیم کو 100 قسمونو ته. یو ابتدائی بیات ته مطلب سړی ته نه شروع کوي، یو متوسط ته او یو اختتامی بیات ته. څه شی دی؟ اختتامی بیات ته. اختتامی بیات د قراو اصول دا دي چې دا تلاوت په بیات کې شروع کوي او په بیات کې ختمي. صحیح شو. ابتدائی بیات چې ده دا عبارت ته یا مجموعه ده د څه شي؟ د بیات اصلي قرار، د بیات خیام قرار، د بیات نوا قرار، د بیات شوری قرار. خدا تا د پاره اختیار دی په دې کې. دې سره خبرې وکړه څوک دی ته درس کوي. ټیک شو. ابتدا چې موږ کم کو د بیات نه ابتدا چې موږ کم کو د بیات نه کو نو د دې مجموعه ده د 100 لهجونه د امدي بیات د 100 انواعونه: بیات اصلي قرار، بیات خیام، بیات نوا، بیات شوری. دی کتا ته اختیار ده شوری و نوې، نوا و نوې، دویمې سات دا سلور ساګانې ورته وي. څه شی ورته وي؟ سلور ساګانې یا سلور سټیپونه. ابتدا کې به ته خامخا د دې سلور سټیپونو نه شروع کې بنیادی مطلب ته تلاوت شروع کې نو आवाज څومره چې ستا کوشش کیږي आवाज لاندې نه شروع. ما تاسو ته پرون ویلو چې تلاوت دغه کې به سلور خبرو خیال ساتي: یو ټیټ आवाज، بل ډک आवाज، بل روانګۍ سره ویل، بل سادهګۍ سره ویل. سو خبرې کمی کمی: ټیټ आवाज، ډک आवाज، روانګۍ سره او سادهګۍ سره. صحیح شو. حاجی اوس راوړو عملی وایو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله بيوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. आवाज गोरा د कम زینه راوځي د مړی مونږ ویلو کنه په مزه مزه به د आवाज مونږه بره خېجو که جواب وایو نو بیا به आवाज مونږه د درېمې مرحلې نه بري ټیک شو. د اولو ساګانو کې به د आवाज مونږه څه شي کوو په همدغې قرار کې ساتو. د قرار مراحل دي ښه، اوله مرحله، دویمه مرحله، دریمه مرحله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض. ولله ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. صحيح شو؟ والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. دلته आवाज دویمه درجه ته معمولی اوچت کمدري قرار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات.
ټیک شو پوه شو په اخره کې د وقف ته ګورئ ښاد دی دا وقفونه داسې وي چې د هر چا خپل یو ترتیب وي د وقفونو کولو څوک دلته وقف داسې کوي لا آیات وقف بالکل داسې لکه یو شیز چې داسې ته مخې ته وغوړې پرېږدې یا لکه دسترخوان داسې وغوړې او پرېږدې یا که نه صحیح شو بعضې دا بېرته را تاوی والنهار لآيات صحیح شو دواړه طریقو سره ته په دې باندې وقف کولی شي اوس دا بله طریقه باندې وقف کو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات بیا ووایه صحیح شو دا مایک والا قاری صاحب ووایه تکرار لږ رامخکې شوه لږ تاسو رامخکې شئ ووایه قاري صاحب ته ووایه نوم دې څه دی قاري صاحب عمیر صاحب وایه وای بس وای واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي
الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. واختلاف الليل هو واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار بيا تكرار. واختلاف الليل لك ورطة قريب شو. واختلاف
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. دي یو مثال بل یو ځای وایو. کوم ځای؟ صحیح شو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. دینا پازی کی واخله. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل. وګوره आवाज کم طرف ته لار ورلګ په आवाज کې خون پیدا شو. هذا هو مقام البيات بيات شوري. کم یو شو بیاتی شوري لکه حجاز چې سړی شروع کوي. فکر دشته شوري بیات دا مکس دی. دا سیده لکه حجاز او بیات دواړه چې کوي. یعنی دې کې کته وغواړي حجاز طرف ته تللی شي او کته وغواړي بیات طرف ته تللی شي. صحیح شو؟ یعنی بیات سره به ته حجاز وي، بیات سره به ته څه شی کې حجاز وي. نو شروع به څنګه کې ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون.
څوک دا درې واړه مکمل دا ووایي د ابتدا اوله سا دویمه سا درېمه څلورمه شابه تاسو به ورسره وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله دویمه درېمه څلورمه دویمه ساره چا ده
اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بس هذه بوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين صلى الله تعالى على خير خلقه.